ډېر محترم او عزتمند مسلمانانو په دین مینو تاسو به روغ جوړ انشاءالله. نن یو بهترینه وظیفه داسې کمالي او جلالي وظیفه ده چې انشاءالله الله جل شانه به سره ستاسو حاجت پوره کوي. ځکه حاجت روا رب څوک دی؟ الله جل شانه دی. مشکل کشا څوک دی؟ رب العالمین دی. تمامو انسانانو له رزق او خوشحالي څوک ورکوي؟ هغه الله ورکوي. محترمو نو دا وظیفه چې چا وکړه د زړه په یقین سره نو انشاءالله چې الله تعالی به دغه انسان حاجت پوره کوي. دا به تاسو صرف او صرف 1000 پیرې وایئ، صحیح شوه، په اوداسه کې به یې وایئ، خبرې به پکې چا سره نه کوئ، ځکه چې دا د نرمي کولو والا الله دی. د دې کوم وظیفه چې زه در کوم که نه، د دې معنی دا ده چې دا رب چې دی که نه دا ډېر نرمي کوي د خپلو بندګانو سره په شپه او په ورځ کې، په ګرمۍ او په یخنۍ کې، په هر ټایم کې د الله جل شانه ډېر نرمي کوي د خپلو بندګانو سره. نو انشاءالله چې د دې سره به الله تعالی تاسو سره نرمي وکړي، ځکه چې د کم یو څیز څنګه معنی وي که نه د هغې هغسې اثر وي. که چاته ماشومان له ښکلی اسلامي نوم کیدی که نه نو هغې ماشوم باندې هغسې اثر وي. که چاته څوک ولا شاهرخ خان او امیر خان او مثال به طور نور نومونه کیدي نو هغه اثر پکې وي. څوک چې محمد نوم کیدي خپل وسیله نو ډېر زیات ستایلی شوی. چا ستایلی؟ هغې رب ستایلی دی. نو دغه رنګې د دې نوم معنی څه ده؟ نرمي کولو والا الله. نو هغه الله به ستاسو حاجتونه پوره کوي. محترمو دا وظیفه را سره واورئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېر محترم او قابل قدر او عزتمند مسلمانانو وروڼو خویندو، تاسو به روغ جوړ یې، په صحت به الله تعالی مو خوشحاله او باد تر و تازه کامیاب لره، او الله تعالی مو د ټولو مسافرو تمام په تمام حاجتونه الله تعالی پوره کړي. محترمو نن چې کومه وظیفه ده که نه هغه ډېره بهترینه وظیفه ده، او 2 ورځې به تاسو پابندۍ سره کوئ. انشاءالله 2 ورځو کې به دننه الله تعالی ستاسو د زړه مراد پوره کوي، د زړه حاجات هم پوره کوي. 2 ورځو کې چې هر ټایم یې تاسو وایئ، که د تهجدو ټایم کې کوئ او که د مازدیګر ټایم یې کوئ، او که د تهجدو ټایم به ډېر زیات بهتر ځکه وي محترمو چې دغلته رب العالمین اړومبي اسمان ته راځي، د خپل شان مطابق اواز کوي، یا ایها الناس، ای خلکو څوک توبه غوښتونکي شته چې توبه یې قبوله کړم؟ څوک حاجت بیمار شته چې د هغه بیماري چې دی نو هغه پوره دغه کم ختمه کړم؟ یا داسې نور قسم الله تعالی نداګانې کوي، اوازونه کوي. یو حدیث کې راځي فرشتې اواز کوي چې څوک شته چې وله ورکو، الله تعالی در وسیع دی، در فراخه دی. نو الله تعالی نو که دغه ټایم کې څوک الله تعالی ته په سجده باندې وي، الله تعالی ته لاسونه پورته کړي وي، الله تعالی نه غواړي، نو الله تعالی ورته هر قسم انشاءالله ورکوي. نو تاسو ته به هم الله تعالی ته حاجت په ټایم کې 2 ورځو کې انشاءالله دننه درکوي. الله تعالی په 1 ورځ کې هم درکولی شي، په نیمه ورځ کې هم درکولی شي، هر څومره وخت کې درکولی شي. خو که چېرې یو انسان په اخلاص سره دا وظیفه وکړي، صحیح شوه. بس سر در نه خو محترم مسلمانانو تاسو وایي چې دا خبرې به ډېرې زیاتې کوي او وظیفه راته نه ښیي، نو وظیفه راته انشاءالله العزیز ښیمه، په دې طریقې سره به یې کوئ. صحیح شو. وظیفه د محترم مسلمانانو یا وهابو، یا وهابو معنی څه ده؟ د یا لطیفو، یا لطیفو، یا وهابو نه یا لطیفو وظیفه ده، یا لطیفو ده. یا لطیفو به تاسو روزانه 1000 پیرې وایئ، یا لطیفو، یا لطیفو، یا لطیفو، یا لطیفو، یا لطیفو، یا لطیفو. ځان به ترې نه خلاصوئ چې داسې وایي یا لطیفو، یا لطیفو، یا لطیفو، داسې به نه وایئ. په ښکلي طریقې سره او په ښکلي انداز سره یا لطیفو دا به 1000 پیرې وایئ. خو دې نه مخکې محترمو تاسو که خوښه مې وي او وایي چې الله تعالی مې راباندې ډېر مهربانه شي، 11 پیرې یا 21 پیرې درود ابراهیمي مخکې وایي او درود ابراهیمي ته دغه شانتې وروسته هم وایي. انشاءالله العزیز 2 ورځو کې دننه به الله تعالی ستاسو د زړه مراد پوره کوي، د زړه حاجات په الله تعالی ستاسو ترسره کوي. انشاءالله ما عاجز، ما ګناهګار هم په دعاګانو کې یاد ساتئ. زه به تاسو ته دعاګانې کوم، تاسو ما ته دعاګانې کوئ چې رب کریم دې زما او ستاسو حامی او ناصر مددګار شي. الله تعالی دې زما او ستاسو هغه اخره خاتمه په ایمان باندې وګرځوله کړي. جزاک الله خیر، احسن الجزا فی الدنیا والآخره.